زما عزتمند عرض میں دعا چې درې څلور ورځې زما متعلق یو افوا شوه. هغه افوا مختلف شکلونو چې د څومره علاقې خلق ما ته راغلي نو د هر علاقې خبر به جدا جدا، د هر علاقې خبر جدا. 6 بجې جنازه ده، 3 بجې جنازه ده. زه اوس جنازې نه رالم، ما یې جنازه وکړه، داسې خبر هم پکې شوه. خیال هم راغی. زه اوس جنازې نه رالم، دا یې جنازه. عزیزان، زه یو غریب او ادنا غوندې مولا، زما مرګ د دنیا مرګ نه دی، زما مرګ د اسلام مرګ نه دی، زما مرګ د ملک مرګ نه دی. زه یو انسان یم، ژوندی ما، مرګ ما د پاره لازم دی، زه به مړ شم. که د دې خلقو دا خیالي چې دی مړ شي نو بیا به چې د چا دا ښځې او دا بورې بربنډې ګرځي، دوی پسې به بد څوک دې دلګانو ته به بل بجلیګر خدای پیدا کوي او دوی به پرېږدي. نه، که د دوی دا خیالي چې زمونږ د ښځو پسې د جشن خیبر ډرامې به بیا څوک نه کوي چې دی مړ شي، په خدای قسم ما نه به زیات لیونی پیدا شي. او هغه به دا نسبتونه ما چې تاسو ته ووي، په دې 14 سنې یقین او ایمان لرئ چې د پیغمبر په مرګ دین ختم نشو، نو د بجلیګر مولا په مرګ دین نه ختم. د بجلیګر مولا په مرګ باندې حق ویل چې دی هغه نه ختم. هغه زمانہ کې به یو لیونی پیدا کیږي او دا خلق بتنه خوب په آرام نه. زما عزیزانو، لکای ور پوری بیا مونږم تړي. ار سړی چې اورېدلې ده نو 15 بچي ور سره زیات کړي دي. په دې به تاسو پوهی، ار سړی چې اورېدلې ده نو 15 بچي ور سره. دغه سړی خو لږ راونی سي چې لازمه جنازه کې شریک چې راځه کنه هغه جنازه تا څنګه چل کړ. ار سړی چې اورېدلې سنه سب بچي ور سره لګول. زما عزیزانو، ما تا اس تعجب نشته، اس فکر نشته. زما مرګ لازم دی، زه به یو ځل مړ کېږم. نوشیروان بادشاہ ته یو سړی راغی، مبارک شه ستا فلانی دشمن مړ. هغه ورته المرا په مرګ عدو جای شادمانی نیست، مرا په مرګ عدو جای شادمانی نیست، که زندگانی مانیز جاودانی نیست. ما ته د دشمن په مرګ باندې زید خوشاله نه ده. زه به ولې د دشمن په مرګ خوشالېږم؟ ځکه چې زه به ټول عمر ژوندی یم، زه به ټول عمر ژوندی یم چې زه د دشمن په مرګ باندې خوشاله شم. زما په مرګ دې څوک خوشحال ولی شي؟ که ده ته اطلاع د اسمان نه راغلی چې ته به نه مړ کېږې نو بس بیا ټیک ده، زما په مرګ دې خوشحال شي. عزیزانو، دا یو شرارتو یو شیطانت او ما ته زیات افسوس چې دی اپ دې نه دی چې زه مړ یم، زه به مړ کېږم. ډېر افسوس ما ته د احباو متعلقینو دوستانو په تکلیف د مردان الله بندگان. کوم سړی مزاج دا پکا چې یو سړی یو خبره ووري او کې چپ شي او لغوندې تکلیف په ځان تیر کې او منزل مقصود ته ځان ورسي چې دا خبره رښتیا ده که غلطه. او بس یو تله بل ته ویلي، بل تله بل ته ویلي، بل تله بل ته خزه او نر او واړه او زاړه ټول صوبه د خدای په عظیم قهر کې. نن بیا کراچۍ او لاهور نه شروع
ټلیفونونه یو بد حال. دا دومره عظیم فساد چې جا جوړ ک دا د پټیالي سیکان نو، دا هندوان نو، دا روسیان نو، دا یهود نو، دا د صوبه سرحد مسلمانان. دا دومره عظیم فساد چې چا جوړ ک دا لا اله الا الله ویلو والاو، رسول الله منلو والاو، قرآن او خدای منلو والاو، چا چې ټول ملک د خدای په عظیم قهر گرفتار کړ. ما ته سم مشکلات پیدا کړ او د خدای دی مخلوق ته سم مشکلات. او یو مولانا صاحب را ویلا لا غرق څه چلو ویل ما سره له کور تلاړ هغه سره موټر کې کېناستم چې کور تلاړم خزم ویر کوي لونه ویر کوي خواخیم ویر ویل دې ټول راتوي چې ته پرون ټول ورځ نه وي داغه جنازه کې وي مونږ ته د حال ولې نه دی ویلې والله کا کور در سره و استاداله او زمونږ دا واقعیت هم پکې غزما دي ځانو دا اجیان صوفیان علما طالبان نیکان اوس په مولا چې خپکیږي خو نیکی کوي اخ سره د مولا چې دشمنی داسې ابلیس شیطانی لکه دا پراپګاندا نو عزیزانو دا خلقو اجر دې په خدای وي. ما سره د دې عوض نشتا او نه را سره د دې څه اجر. الله پاک دې دغه ټولو ته ډېر لوی اجر ورکړي. زه څه شم چې په ما خزو جړلې دي یا په ما سړو جړلې دي دا د دې د نیکای او د دیندارۍ علامه وا. باقی خلق کوشش کوي کسه انکشاف هم اوش چې دا واقعیا ولې شوی دا او دا شر څنګه یو نری غوندې انکشاف شوی دی چې هغه تصدیق تورسلو بیا به په دې منبر درته وایي تصدیق تو زکه چې هغه کې یو سرکاري سړی و چې هغه نه به غریبان تنگ غریبان او ماته د دغه په جوړ کړي ما ورته مې وی چې پر ټک دنو باسمو په دې سرک دی راکا چرته چې غریبي تیرانی سي چرته چې غریبي تیرانی سي چرته چې سپیری تیرانی سي پرېدم دې نه په دې علاقه مې بند کړ زما نوم به چې وره د سړي به پناه کو لګ نره انکشاف شوه دې چې صحیح صف کې دا غم ځکه چې 13 ورځې کوم یو جلسه کې ما وی چې وګورئ د خدای وهل چې د پلاني لای د پشکال چندق جوړ نه چندق ته کې هغه تر رسیدل بل دا بلاګانې ور رسیدا دا ټیپونه چې دا خو پورا بلګا دا کنه زما باندې نه د پشکال د چندق ته کې ور رسیدل نو غله بل څه پلاس نه ورته سنره غوندې لاس پکې دا خاص یو خبره درته کوم لکه خوشاله مې خوشحال په دې منبر مې ویلي چې دلته زمانہ بوټان چاپټ نو په دې منبر مې ویلي مال خدای دې تبا کی مانه بوټان پټ دې لوډ سپیکر باندې دلته یو بیبي و هغه مانځنه پس هغه وخت کې بوټان په 12 روپۍ کې هغه 10 روپۍ راولې غلي چې مولانا صاحب ته وایا چې دا 10 روپۍ والا 2 جوړې ځان لواله خو هغه لا خیره مکه غریب بو یا غریبای د وجه ده نو زه ما چې دغه خندیرانو ته می خیرین دخلینه نه وځي ځکه چې ما 2 روپۍ خرج کړې وې نو داسې د اخلاص دعا به مې په بیان نه اغسته لکه چې د دې د برکت راته د خلکو تو وایا چې ځان ته څوي خدای راستي کا پټول ملک ورته په جمعاتونو کې دوا کیږي چاته چې ځان ته څوي او بیا چې کومه دوا دوی کړی دا په خدای قسم چې اصلي اسلام هم ده اصلي دوا هم دغه لګي چې زړه له درد ورسي او د اخلاص دعا وشي ټول مړو ته چې زاو تاسو کومه دواګانې کو زبانی جمع خرچ خدای دې وبخي بد دې جبه आवाज دړه نه او ما ته دړه دواګاری الله دې هغه خلق چې چا دا ټول ملک په عذاب کې گرفتار کړي دي خدای دې ورته هدایت او
ما د طرف نام دعا دا ورته چې الله دې هدایت کاغه تباشي بچی تباشي مالا به پلاس تراش خدای دې ورته هدایت وکړي خدای دې زمونږ جبې عزیزانو دا تاسو ته اپیل کوم پر ور ولای چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین خدای پاک وایي چې یو فاسق درته یو گواہی راوړي نو خو تحقیق پکې کوي یو خبره چې واوري بل ته قطعا ترغه پورې مکوي چې ترسو پورې مقصد تم په خپل ځان نه رسوله او ځانم پیډې پوي دا یو دغه ملک اور د دې وجه بلشه چې یو بل سره غوګونه او جنگید او یو نه بل خبر او بل نه بل خبر او بل نه بل خبر دا اور د دې وجه لګیدل باقی زما ځان دې عزیزانو ډیرو خلقو ماته وي چې دا بس سازش وي او سپلانې وي او ساجدا وي کنه جی او ته ځان سره سو ګرځاوا څنګه سو ګرځاوا چې یو ټوپک والا ګرځاوا باقی زمایس دشمنی چا سره نشته په دې ملک کې مې که دشمنی وي نو هغه د حکومت سره ده حکومت سره مې په ذاتياتو دشمنی نه ده حکومت سره مې په دې دشمنی ده چې د خدای دین سره ټوکې مکوي نو عزیزانو ستاسو د دعاګانو او د دې مینې برکت ته چې تر اوسه پورې خدای پاک بچ ساتلې دا ستاسو دعا باقی جبا خدای را کړی دا خدای به بندي ژوند خدای را کړی دی خدای به عزیزانو د بغیرتای مرګ دی الله چاتم نو ورکي نه دې ما ترا کوي او نه دې خدای تاسو همیشه مرګ چې دی ا د غیرت پکاري چې زه حق وایم او زه مرشم نو زه خدای نه نور غواړم څه په حق چې زه مرشم زما یعنی دا پروپاګاندا زما خلاف خو زما د وینا متعلق بچا کړی کنه نور خو ما د چا خرد لارې نه دی اړولي نه مې د چا چرګي تک کښې ویلې دي خو زما د یو حق وینا یا به لونه بار ګرځي هغه به ویلي یا به خزه چې دا بورا بورا کیږي هغه به ویلي یا به درې دلای په ډګډګي به خزه ځان سره ګرځي هغه د بړوا بچي به ویلي ما خو دوی پس دې ز پرېدم چرتا پرېدم نه نو زما عزیزانو خدای دې تاسو ټول خوشاله زبا قسم په خدای کما ته دا پته وا چې ما سره د دومره خلکو مینا والله که زه خبر مال خو ملایم او تقریر دی وایوري او لار شي لیکن چې دا وړو زړو په ویلو جړلې دي نو عزیزانو اجرم په خدای او هغه خدای دې در سره خو کی چې کوم خدای دې ټول کائنات مالک دی زه غریب او ګناګار روسیا او شرمسار بزد دې څه عوض یا څه بدل تاسو درکړه نو خدای دې تاسو ټول خوشحال ساتي چې د څومره کلو علاقو نه راغلي عزیزانو مانځنه پس تلو سره دا کوشش وکړي چې دا خبره ختم شي ځکه چې دا خلکو بالکل تسلی نه کوي زه یو قسم د سکول نشم په ټوله صوبه په لپیټ نن کراچۍ او لاهور تم دا بلاور رسیدا نو زه ټول ملک نه ګرځیدای شم نه دورې کولای شم او دا ټیکونه مې پونه کوشش وکړي چې ځان سره یو صحیح دا ورته وګوي چې دا خلکو ته آرام شي او سکون دې تماشا دا قران با زما دې په خدای قسم وي دا قران بزولنی او د قیامت پورز بزمون په غاړه کې پرتی پمون باندې بلوي گواه لوی گواه بدا قران وی دا الله په مخ کې چې الله دغه خلقو تابعداري کولا او داغه خلقو پوجا پاټ کولو چې کوم خلقو زخپولان دی پېمال ولما کوم خلقو چې زمان نظام په ملک راوسته شو
او زور تسپک کارے دمو دمل قانون د پیرنگی نظامو خدا دا پیر صاحب او دا ملا صاحب دا اغا دی دینو دواگو اس پت سکی من دا ملا توب زمون دا ملا توب بداسی لکه مولانا وی البسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزدے مو زنجیر ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزدے مو زنجیر ما وی زماد یار زلف خود مشکو دا عنبرو پشانی دی لیکن زخو غالب ما دا پارا بتی زنجیرو نجوڑ شی نو عزیزانو پا خدای میں دی قسم وی دا قرآن و حدیث با مونگ دا پارا زنجیرو نجوڑی او پا مرائی کی بیراتا چول دا قیامت ات کڑائی با پلاسونو کی نہیں پخپو کی بنی خضوه فغلوه روینی سی خضوه فغلوه ثم الجحیم صلوه روینی سی او پدے مرائی کے ورطا زنزیرون واچو یا راکا گئی نو دا قیامت قیدیان بے پدے مرائی کے زنزیر چولے اور واچ کرے دا قرآن و حدیث با زمونگ دا مرائی زنزیرون ای او مونگ با خدای تا پیش کرے